کتابونو مطالعه کوئ لږ مهرباني وکړئ د نیټ له او د موبایل له یو پوټې غوندې مغلس طلاق ورکړئ دا مې استعمالوئ دا دجالي فتنه ده ضروریات او فایدې پکې شته دا نه چې پکې نشته خو تاسو ته هغه فایده به کمه حاصله کړئ نقصان به راته زیات ورسوئ نو رسوخ فی العلم مطالعه کوئ او کتابونه ګورئ زه راته صرف او صرف د دریو علماو ذکر کوم د دریو چې ما کوم مشاهده کړې ده زمونږ باباجیو یو کتابو هغه په خپله وی په بونیر کې یو عالم سره او زما خوښو یو ځای کې مې کتلو کتبخانو کې نو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه وی د دې تورنګزو نه بونیر ته زه پیاده لاړم هغه کتاب پسې او ځان سره مې کاغذونه واغېشتل قلم دوات مې واغېشت پینونه مینونه هغه زمانه کې نو او پیاده د دې ځای نه نیغ لاړم پخوا به زمونږ د وطن خلک په دې سیکلو پیر بابا له تلل خو په سیکلو به تلل زه پیاده لاړم بونیر ته په څو ورځې کې رسېدلی دی په لاره باندې مې لوږې تېرې کړې دي جوماتونو کې مې شپې وکړې مولوي صاحب له چې ورسېدم ماښام ما ورسره په خیر علي ستړي مشي وکړل مې حضرت یو کتاب دی تاسو سره ما یو کتبخانه کې لیدلی دی او چاوې تا سره شته نو زه دې پسې راغلی یم چې کتاب دې راوویسته نو زه به دلته کښېنم 2 ورځو یا 3 ورځې کې به ځان سره ولیکم فوټوسټیټ یې خو دا قصې نه وې پینونه قلمونه نو د خوړلې قلم به مونږ خپله په هغې لیکل کړي دي زه به ولیکم تاله به خپل کتاب درکم او بیا به د نظم وی هغه راته وی هغه مولوي صاحب چې مولا د جومات کې شپه وکړه او سار به خبرې کوو څه سپوره ډوډۍ موډۍ راله راوویسته او څه سړه ترکاري وه مې وخوړه خو ډېر خفه شوم چې بنده د خدای چې دې راستی نو په دې شپه کې به تې ما بلا لیکل کړي وی سار وختي چې مولوي صاحب مانځله راووته کتاب یې ترخ کې ما له یې راکړه وی ما ته وی چې طالبه یا مولا زما بچو کې څوک عالم نشته او ته دې کتاب پسې دونه په شوق راغلی زه دا ستا مفت شو فري ستا شو و ډېر خوشحاله شوم ډېر زیات خوشحاله شوم واپس را روان شوم تورنګزو ته چې را رسېدم په لاره به کېناستېدم دونه مې شوق و چې هغه کتاب به ما کته مطالعه به مې کوله تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې مطالعه مې وکړه کتاب مې ښه مضبوط زدم که په لاره په تلو کې مې مطالعه د کتاب کړې ده او زه دا تاسو ته وایم زما سره اوس هم مغني د ابن قدامه ماله عبدالله ابن سبیل په مکه شریفه کې تحفه کې راکړې ده او مجموعة الفتاوا د حافظ ابن تیمیه تاسو په خدای یقین کوئ ما ټول جلدونه نه دي کتلي دا په 1991 کې راکړې ده په مکه شریفه کې لیکن دا د انیس احمد موجود ناسې تاسو یې کتی شئ زمونږ باباجي هر جلد کتلی دی او نښې سره د هر جلد په اول کې چې کم مقصودي بعضې ناشنا مسایل دی هغې پې لیکلي دي په کاغذ باندې دومره مطالعه دویم مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ما خدمت کړې دا چې څه دي دا د استادانو د خدمت برکت دی ما کې څه شی دی زه خو یو کمزوری شیم خو د خپلو استادانو نه مې دړه نه دوا ایستره دوا مې ته ایستره داسې مې نه دي پرېښې به مازدیګر به زه تلم هغه به جومات کې به ورسره ناست وم ما موله چاپي کوله په جومات کې هغه زمانه کې دستاربندی نه وې خلکو به طالبان به جومات ته راتلل او پټکې به یې راوړه وي ما ته یې تاو کا په دې اخري ورځو کې ما ته وي بچی تا خو پټکې راونړه چې درته تاو کړم ما د باباجي پټکې یوړه د پاجوس پې مې یاد دي هغه یې د ما د سره تاوه خویده به وی دا خو ډېر مین شی راوړی دی که نه دا خو پختر نه ټینګېږي نو هغه سره به کله زه ګرځېدم یو خان او ممتاز خان خدای دې وبخي د هغه موټر و هغه به ګرځاو نو ما ته وی بچي اوس ګارې مې او وی ځو مانکي ته مانکي شریف هلته پروګرام دی مې ډېره ښه د خوشحاله شوم زه ورسره کېناستم خو چې د کوره راوتنو کتاب یې راواغېست وی دا کتاب بچی ونیسه ما ته یې بچی وی کتاب مې ونیوه چې کېناسته وي زما کتاب را مې زه به ورسره په لاره څه خبرې وکړم او نظر یې کمزور و دقسې ځان ته کتاب نیولی و تر مانکي شریف پورې د په لاره کتاب وکت حالانکې مطالعه په ګاډي کې ډېره ګرانه ده هلته چې څنګه کوزېده وي زما دا کتاب ونیسه او مې نیو چې هلته یې بیان وکړ او فارغ شو او ګاډي ته راوخته وي زما کتاب را نو ګاډي کې داسې لایټونه خو نو دننه نو هغه لایټ ورته هغه ډرایور بل که ممتاز خان خدای دې وبخي اوس وفات شوی دی نو هغې ته کتاب نیوه تر د کلي پورې بیا په لاره کتاب وکته فیض الباري و د انور شاه کشمیري د بخاري محاشیه وه
دا پلاره دا دوه شو. دریم به درته ووایم مولانا علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه بالکل د وفات نه لږ غوندې مخکې زما په خیال کې ردې نه یا هفته پس یا 10 ورځې پس وفات شو. ډاکټرانو پابندي لګولې څوک به ورته کور نه پرېښودل. دا درخواستي صاحب راغلی و چې حافظ الحدیث و لیکن ملاقات په ډېر مشکل هغه سره وکړو. بچو به ډېر خیال ساته چې افغاني صاحب لوی او غرو د زمانې یو هیره وه او چې څوک به ورله تورنګزو که د هغوی څوک خانداني وي تپوس وکړئ که میلمه به دننه ورغی او میلمه به د 2 منټو نه زیات وخت تېر کړ په خدای چې دننه د هغه د کور زنانو به دروازه ټکوله چې شا به وځه تکلیف مو ورکوه. خو زموږ د باباجي به ډېر احترام کو. ما ته وی تپوس ته ځو مې خو څوک دننه نه پرېږدي. وی زموږ ثواب خو به وشي که چې ورولو نو هغه یې دننه کړه. زه ورسره وم. بیمار دی ډاکټر پې خبرې بندي کړي دي. ملاقات د درخواستی بابا د سن نه راځي او ملاقات بند. لیکن دقه وخت افغاني صاحب 2 بالښتو ته متکې ته ډډه والې ده قلم کاغذ ورسره دي لیکل کوي. ما وشمېرل 12 کتابونه ورته خواره پراتو لګیا یې د هغې نه لیکل کوي. ما به ورسره مازدیګر ناستې کولې ورسره م کله خوشطبي م کوله. مې حضرت تاسو دا څه کوئ؟ باباجي ولاړو وی دنه تپوس کوه وی بچی اړه مې غواړي چې دقه کتاب ته ناست یم او زما د څه وخېږي. نو تاسو به مطالعه کوئ